بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله جل شانه د دنیا انتهایی مختصر او امتحان دی پر پیدا کړی دا سپدی دنیا کې الله تعالی دی متوسو امتحان خلی ته چوک خپل الله رضی کوي او دنیا کې ښه عمل کوي ساغ په بدلی کې الله پاک دنیا کې خاص زندگی ورګي او مر نه بعد کوم زندگی روانه ده همیشه د پر هغه زندگی خستا شي او کچې ته د دنیا کې چوک ښه عمل نه کوي او هغه خپل مرزه مطابق زندگی تیری یقینا دنیا کې به هم پریشان هولوي مر نه بعد کوم زندگی روانه ده همیشه د پر بور کې پریشان هولوي لہذا په دنیا کې د څه خلک تیر شي دي څنګه خپل ژوندۍ الله تعالی نه د ډور دی واجینا اکثر ژوندۍ په جړو کې دی رکړی دا د آخرت په فکر کې آخرت په غام کې جړېدلې دي نن مو ته سره د آخرت فکر نشته دا جړو راتل ډېره مشکله خبره ده لہذا یو څو کسونو متعلق مو یو څو خبرې کوو حضرت عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر رحمت الله علیه فرمایي سمو حضرت یزید ابن مرصد ته ویلو څه د څه واجه د زدي تو سترګي وچ نه ګور هر ټیم د سترګي لمدی وی جوړې نه صغیر نه تاسو وکړو زه ته مونږ د تاسو ویلي کوي اسمو ته ویلو څه کیدای شي څه الله تعالی مو ته څه فایده تو نور ورسي د خبره ته وخی څه ته جوړې ویلي نه صغیر ته فرمایي څه ای ورورا سو لکه څنګه الله پاک موت دا یو قسم ته ډانټ دمکی وعیدی رد سنو کړه دا او کړه دا نو کچې د زده غنه فرمانی وکړه نو غاب به مو ور کې بندي یعنی جهنم تم بچي په علامه دې څه قسم وي کاغه موت دمکی نو رکړي دا نو منا لکه څوک سړی دنیا کې خامل نه کوي دمکی هغه پر جهنم ده څه صرف موت دایلی و ته تو بز بیت الخلا کې په لیټرین کې یا په حمام کې بنداو ز بیا دی لای کوم سمو اټولو مرسترګي و چې نو پوتې شي لمدې مو یعنی موت جړو په کور ده حضرت سلمہ ابن سعید رحمت الله علیه فرمایي حضرت یزید ابن ابانی رقشی ته ویل شو څه خبره ته ډیر زیات جوړي او سارا جړو نه مړیږي نه زغه په جړو شو ته فرمایلو آیا یو وړو مشوم بچای د شودو ولا هغه شودو نه مړیږي په خوده مده قسم وي زدا خو خو څه اول وخ کی تعالی کو به وخ نه بعد وینه تعالی کو او دغه وینو نه بعد مارګ سوته پوری زستر ګنا سوینی ختم شي پیپ روان شي پیپ تال کو زکه ثبوت دا خبر رسیدلی سکلا وخ کی ختم شي نه جهنميون بو بیا ویني تلوي او سوینی هم ختم شي اخی یو قسم ته گویا کی کشته برونی شي نو دا خبره حق جوړیږي ته زه په خپل ځون باندې نه جوړم به چوب باندې جوړم به و فرمایلو چې ای یزید ته خپل ځون باندې و جوړه مخکې د دینه ته ځون باندې بیا قیامت پورې جوړي د نوح علیه السلام نه ما نوح زګی خېشي د څنګه بجړېدلو نوح اصل کې جړو دی لشي ای یزید تو نه بعد د څه چوکشتو چې تو لپاره المنز وکي تو نه بعد د څه چوکشتو چې تو لپاره روجي وستی او تو نه بعد تب د خپل رب مخ کې به جړو کوي به د څه چوکشتو چې تو لپاره دوه وکي او تو رب لپاره یعنی تو رب مخ کې تو لپاره چوک جړو وکي هغه اندانو من خبرې کولی او ویلو څورونو نن خپل زنونو لپاره و جوړې کچېتا توسته جړو نه رسی به کوم خلک جوړي هغه جړیدونکو خلکو باندې ترس وکي حضرت اسماعیل ابن زکوان رحمت الله علیه فرمایي
څه حضرت یزید رقشی رحمت الله علیه به کله کور ته داخل شولو نو به ژړېدلو او که جنازې کې به شریک شولو بیا به ژړېدلو او که دې ملګري به دې سره کېناستلو بیا به هم ژړېدلو او ملګري به ځون سره وژړولو دې بچي دې ته یوه ورځ ویلو چې ای پلوره ته به څومره ورځې پورې ژاړې که چېرته جهنم یې تو دپاره پیدا وي بیا به هم ته دې ژړو نه بس یعنې بندېږي نه ځون ونه منې کوي نه وایي فرمایي چې ای بچیه تو مور د تو ورکی آیا جهنم مو نسیوه او د مو ملګرو نسیوه او د مو جنات ورون نسیوه بل چو دپاره پیدا ده تو قرآن پاک دا آیات نہیں ہے سنفرغ لکم ایها الثقلان اے جناتو اور اے انسانونو عن قریب دا مو تاسو حساب او کتاب دپاره به زمونه د تفریق کو او آیاتو قرآن پاک دا نه دیلی یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تاسو دواړو باندې د قیامت ورځ هغه د اور شغلې او هغه لوګي به در باندې پرېږدولی شي او تاسو به ځون نه لرې کوئ بیا تاسو ځون نه نشئ لرې کولی او بیا دا ویلو چې بچي یعنې بچي په مخکې سوره رحمان پوره ویلو او حتی څه دغه ایات ته راورسېدلو یطوفونه بینها و بین حمیم آن څه هغه خلک به د جهنم چاپ چخیر طواف کوي رتویږي به ورباندې خو بیا هغه چک شولو خپل کور کې تویدو او تللي ویلو حتی څه بیهوشه شولو او دی بچی ته مور ویلو چې بچیه تو پلور باندې انداغه ورځ څه لیدله پلور باندې انداغه مقصد و انداغه د غوښتلو نه هغه دوی چې په خدای مو د قسمې مورې مو خو چې پلور ته یوه خبره وکړه چې اسني ورباندې پیدا وکړه چې دوره ما ژړه مو مقصد دا نه و څه ایدي د ژړو زه نور زیاته کړم حتی څاغ د وجې نه دو زه یعنې یو قسم ته مړې کړم حضرت عبدالنور ابن یزید ابن ابانی رقشی رحمت الله علیه فرمایي څه د مو پلور په ژړېدلو خپلو ملګرو ته ویلو څه د لوی مصیبت نه مخکې نن وژړه سبا د تو ژړو به تو ته هېڅ فایده نه دی کوي دنیا کې د څه صورت کوتهي کړي زندګۍ کې هغې زندګۍ باندې وژړه بیا به ژړېدلو حتی څه بېهوشه به شولو او بیا به مجلس نه چک کړلو او بوبې تللو بیا اهل شام کې یو کاسو د هغه نما امیه نمای وه بني سهم باب سره به الموز کولو او خو به ژړېدلو حتی څه د هغه اواز به ژړو د وجې نه لکه تیز غوندې شولو نو تیز اواز به ووتلو سترګو نه به اوښکې روانې وایي فرمیلو چې هغه طرف ته ګورنر دا حکم وستولو څه ته خپلې زیاتې ژړو باندې او د خپل اواز تیزوالي د وجې نه خلکو المنځونو کې خرپای رولې کاش که ته زون مانی کې نو هغه په ژړو شو ویلو چې زه هغه د سرګردنۍ کومه ورځ دی یعنې د قیامت د هغه غم لویو اوښکو کې زه ډوب یم او د لوی اوښکې مو ته په میراث کې میلو دي زه په دغه اوښکو سره کله ځون ته زړه ته راحت ورکوم امیه نمې ولا کاس یایي څه فرمانبردار سړي ته پکار ده څه هغه اطاعت وکړي دې نه زیاته لویه نیکبختي شته نه ده او واورې څه خیر په فرمانبردارۍ کې ده واورې د الله تعالی فرمانبرداري په دنیا او آخرت کې دا بچشهي ده دا سړی به بچو وي او دې به څه کله طواف شروع کړلو ژړېدو به خو به ژړېدو او تللي به شروع کړلو کله به بېهوشه هم شولو عزتمندو دا موږ تاسو مشرون دي د هغوی یوه زندګي تېره کړې ده اخرت په غم کې غمجن خلکو دغه او دغو خلکو ته دنیا کې یوه شي هم خوند نه ورکولو مقصد یې دغه خلکو الله و نن مسلمان دنیا په لهو لعب کې دوره مبتلا ده چوک یور دوست نه دی فارغ چوک سبایی نه ونیسي بېګۍ پورې دنیا دندونه نه دي فارغ درویغ قسمونه غیبات دې دا مطلب نه چې ته دنیا ګټه ما مطلب دا غواړي چې دنیا دوره وګټه چې تو ګزاره ور باندې روانه وي
او دنیا ګټلو کې څه کوم شریعت ته حکم کړی هغه مطابق ګټه. خلک دا خبره کوي چې رزق ګټل فرض ده. نو رزق ګټل دوره نه د فرض ته سبینه بغیر سی او ته ورګي کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. دا رزق ګټل دا د فرض نه بعد فرض ده. ستب المونز تب قرآن تلاوت تب دینی تعلیم دا حاصلوي دینه بعد به رزق ګټي. او کته چې نه رزق اول فرض ده هغه بعد الموز ده هغه بعد به بل شي. دا غلط فهمي ده. نن عمومي طور باندې خلک په ګورونو کې ډوب دي، کورونو کې جنگ جګړې، خځو خپل منځ کې جګړې، سړی خپل منځ کې جګړې. هر یو سړی چې مو سره دا زیاتای وکړو چې څوک د سره زیاتای ونه کې به جګړه کیږي. اصل کمول اندغه چې څوک تو سره زیاتای کوي ته هغه الله رضا دې پر موف کوي، هغه سره تخې ګړه کوي. نو شپې رچګیدل په کور دي، تهجد په ټیم کې سړی الله تر چک شي و جوړي وتا خو اخرت اغلو یو رزرونه ډیره سخت ورز ده، ډیره درنده ورزرونه ده. یقین وکمودي الله جواب نشویلا. نن په دې دنیا کې چوک الله ته وژړیدلو، اخرت کې باغ خوشحالي. چوک دې دنیا کې الله نه غفل شو، خوشاله سره ژوندۍ تیر کړله، اب اخرت کې به جوړي. الله تعالی دوه کې دسی سموتو زنونه 15 وخت دی المنځ فرض ولا زنونه په بن جوړ کو، مسلمان سره زون د خګړی ولا جوړ کو، فرض روزي حج قرباني دا ټول زوره نیک اعمال دي مسلمان سره د خګړی دا ټول زنو کې رولو. الله تعالی مو تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.